أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. سورة یونس علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی مسئلہ بیانی دلا چی دیوے چی دا زمان سپارشیان دی او دیو زمان دا اللہ رب العالمین پا دربار کی سفارش کی عقلی دلائل بیانول دی آیت مبارکہ کی تسلی دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا چکدی تا نسبت دا دروغ کئی نخفکی گا ما ستانا مخکنو تا هم نسبت دا دروغ شویو او دا ورته وای چې زبا زما خپل کار دی استاسو خپل کار دی زبا بیان کوم تاسو انکار کوئ کوم کار چې تاسو کوئ دا غینه زبری ما اغزن کوم او کوم کار چې تاسو کوئ داغین زبری ما زاغن کو بیا زجر دے چه بازی دسی دی چه غوگ ورتکی دی خو کانه دی نو کنده نو غوگ کی دیم نو اوری نو دا کافرم چه دی نو مثال دا کنده غوگی ایخه ده و په داسې طریقه باندې ایښی دی چې د اورېدو دپاره نه کله کله څوک غوږ کښېږدي خو د اعتراض دپاره یې د اورېدلو دپاره نه وي نو ځکه الله رب العالمین فرمایي وَإِنْ كَذَّبُوكَ که چرې دي دروغجن ګڼي تا لره پیغمبره نو جزای محذوفه ده فلا تحزن خفه کېږه مه غمجن کی گما پخلو پیغمبر علی عملی زمار بارا بدلا زما دا عملونو دا یا دا مطلب دے زچی سکوم دائی بدلا بما تا ملاویگی ولکم عملکم او ستاسو دا پارا بدلا دا عمل ستاسو دا ز بیان دا توحید کوم تاسو انکار کوئی تاسو وطن نسبت دا دروغو کوئی نو بس تاسو ته بخپل بدله ملاویږي او ما ته بخپل بدله ملاویږي انتم بریئون مما عملوا تاسو جدای دغنا چې کوما وانا بریء مما تعملون او زبری موجودایم دغنا چې تاسو کوي تاسو خپل کار دې انکار کوي تکذیب کوي او زما خپل کار دې زب بیان د توحید کوما دسنه چې ګنا ستاسو قبر ځان لده او زما قبر ځان لده او بس تاسو او زما سره تعلق نشتا ومنهم من يستمعون اليك دا دویم زجر ذکر کوي باز ردین هغه دي چې وګ دي تا ته وګي خېده حکوند نو کون چې وګم کی دي نو هغه اورینا د دیو جنا چلاسی بابا وی برائی دیدن وی گورا دلیدلو دا پارا اللہ سترگی در کردی دی چه حق پیووی نی او دا پارا داوریدلو دا حقا
تیز غوږونه الله درکړل دي، نو هر څه پې اورې، د الله دین پې نه اوري، د الله د دین خبره پې نه اوري. اگر حق را نه د دیدي و نه شنودي سرې خر مرتو را بالای دو شاسته. که حق ونه ویني او حق وانه اوري، سترګې الله د سر پاره درکړي هغه کار پې ونه کړي، غوږونه الله د هغه سر پاره درکړي هغه کار پې ونه کړي، نو بس بیا خو ستا د سر او د خر د سر وای څه فرق شو؟ هغه هم د غوږونو ترمنځ دی او ستا سر هم د غوږونو ترمنځ دی. اپا انتا تسمع الصم آیت اورول کې کڼو ته ولو کانوا لا یعقلون، اگر کدی عقل نه لري. ومنهم ما ينظر الیک، او بعض لري د هغه دي چې تا ته ګوري، پټي غوټي کو ته ګوري. اپا انتا تعدلهم یا وړاندې دي آیت ونه کې وړاندو ته ولو کانوا یبصر ولو کانوا لا یبصرون، اگر کدوی لیدل نه کوي. ان الله لا یظلم الناس شیئا، یقینا الله ظلم نه کوي په خلکو باندې په اندازه د ذره برابر، لیکن خلک په خپل ځانونو ظلم کوي. تخویب او یرا. و یوم یشرهم، پورا چې راجمع وکړي الله دوی لرا کأن لم یلبسوا، لکه چې دی وخت نه دی درکړی الا ساعتا من النهار، مگر یو سکند ورځې نه. د قیامت د دنیا د زندگی به ورته داسې ښکاره شي چې دا خو چېرته موږ یو سکند تیر کړو. یتعارفون بینهم، یو بل وپېژني په خپل منځ کې چې دا خو فلانې دی او دا فلانې دی. قد خسر الذین کذبوا بلقاء الله، یقینا تاوانیان دي هغه کسان چې دروژن ګڼي ملاقات د الله تعالی او نه دي په سمه لار. و اما نرینک، تخویف دنیوي او تسلی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته. و اما نرینک، کچره وخایو تا قدر الله دې قل پیغمبر علی املکو، زمالک نه مال نفسي د خپل ځان لپاره، ضرر د ضرر ولا نفع او نه د فائدې، خپل ځان لپاره ضرر او د فائدې مالک نیم نو تاسو له بس درکم. الا ماشاء الله، مگر هغه چې غواړي الله. انا آیا وس مسلمان راوړي. وقد کنتم به تستعجلون، یقینا وې تاسو چې تاسو په دې باندې تلوار کو. ثم قيل للذين ببول شاکسانو ته ظلمو چې ظالمان دي، ذوقوا سکی عذاب الخلد، تخویف عذاب د همیشوالي. هل تجزونا، تاسو لا بدل نظر کولای شي الا ما کنتم تکسبون، مگر هغه چې تاسو کول. ويستنبئونک، تپوس کې استانا احق هوا، چې دا قیامت حق دی او کنا. قل پیغمبره ای او، یعنی ای په معنا د نعم او. وربي قسم دې پر رب باندې انه لحق، چې یقینا دا خامخا حق دی. الله رب العالمین په قسم کوي. وما انتم بمعجزین، او نه تاسو خلاصیدونکي. ولو ان لكل نفس، کچریشي د هر یو نفس لپاره ظلمت چې ظلم کړي ما فی الارض، هغه چې پزمکه کې دي، دا ټول سيزونه د سره شي. او لافتدت به، او په پیډیا کې ورکی دی لرا. نو آل عمران 91 کې تیر شوی، او مائده 36 کې چې ما تقبل منهم، قبول بته نشي. واسر الندامتا، او پټه بکی پیمانتیا لرا. لما راو العذاب، کله چې ویني عذاب. اثر په دوانو مانو راضی خان، ښکارا بکی پیمانتیا یا پټه بکی پیمانتیا، دا د ازدادونه دی په معنا د پټوالی او ښکاروالی دوانو راضی. لما راو العذاب، کله چې ویني عذاب. وقضی بینهم بالقسط، فیصله وکړل شي په مند دی کې په انصاف. او هم لا یظلمون، او په دې باندې به ظلم نه کولای شي. الا خبردار، ان لله، یقینا د الله لپاره ما فی السماوات والارض، هغه څه چې بر دی او کته دی. الا خبردار، ان وعد الله حق، یقینا وعده د الله تعالی حق ده. ولکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن زیاد دوی نه پوهیږي. هو یحیی و یمیت، الله جمع دی کول او مړ کول کوي. و الیه ترجعون، او الله ته ورګرځي. یا ایها الناس، ترغیب ال القران. یا ایها الناس، اے د دنیا خلقو. قد جاءتکم موعظه، یقینا راغله تاسو ته د نصیحت کتاب. من ربکم، در بستا سنا، تاسو به کې نصیحت ده، تاسو کې خیر خواهی ده. وشفاء او علاج ده. شفاء وتوي زکه دا د دوانو بیمارو علاج ده. کاغه جسمانی بیماریان دي او کاغه روحانی بیماریان دي. نو د دوانو د پاره علاج د الله رب العالمین کلام ده. وشفاء لما فی الصدور، بنی اسرائیل
دوات یایم کې راځي التمتا شفا وی او حامیم سجدا 44 التکم راځي چې دا څه ده علاج ده شفا ده او شفاء لما فی الصدور علاج ده داغه بیمارو د پاره چې پسینو کې دي پسلونو کې دي هدایت ده او رحمت ده للمؤمنین د پاره د مؤمنانو اولو پیغمبره بفضل الله په فضل د الله چې اسلام ده او برحمتي او پر رحمت د الله چې قران ده فبذالک فلیفرحوا ابو سعید خدری رضی الله عنه فرمایي چې د فضل الله نه مراد قران دی او د رحمت نه علم د قران دی. نو ګوره الله در باندې فضل وکا قران ته کینولې او به رحمتي الله در باندې رحمت وکا د قران علم در نصیب کا دا څومره قیمتي کار دی او په یو شی باندې مخوشالېګا زکاغه پانی دی ختمېدون کې دی او به ذالک فلیفرحوا پکار دا چې په دې باندې خوشالي وکي قرآن باندې خوشحالی پکار دا چې ته الله قرآن تکینولی هو خیر مما یجمعون دا غوره ده دا غنا چې دی راجمع کوي ټول خلق چې سره راجمع کوي څوک په یو کار پسې ورک دي څوک په بل پسې څوک په بل پسې اگر چې د دنیا ضرورت دي خو د قرآن کریم دا میاشتا او قرآن د دې ټولو نه بهتره ده هو خیر مما یجمعون دا ډېر غوره ده دا نه چې دی راجمع کوي نه په د شرک پهلی دې زنه دوی مې صدا 15 او یایم نمبر آیات پوری اولو پیغمبر ارایتم خبر را کوي ما انزل الله هغه چې پیدا کړی الله ستاسو لپاره مې رزق د رزقنا انزل په معنا د خلقه ده چې الله پیدا کړی یاد الا چې الله را لګلې دي مطلب باران الله وکي نو پاغي باندې بیا رزق کینو دي ته ذکر د سبب مراد نه مسبب مې رزق د رزقنا ګرځوي تاسو ردینا حرام او حلال سيزونه الله پیدا کړو ته په ځان باندې بیا حرامه چې دا په ما حرام شو او دا وزن خرما قولوا پیغمبر الله اذن لكم آیا الله د اجازه کړه دې امال الله تفترون کو په الله باندې دروغ جوړوي صلی باندې دروغ جوړوي دا خبرې کوي تعملون من عمل او تاسو عمل کوي عمل الا كنا عليكم شهودا مگر یو موږ پتا سو باندې گواهان ایستو پیزونه پی کله چې تاسو ننوځي پاغي کې کله چې تاسو ننوځي پاغي کې نه کله تاسو هغه کارونه کوي نو الله وي موږ د سازر یو وما يعذبو او نه پټيږي رب کا دربستانا مم مسقال ذرتين په اندازا د ذره باندې فلر دې پسما کې ولا فی السماء او نه پاسمان کې ولا اصغر من ذلك نو ولد دینا او نه لویا الا فی کتاب مبین مگر دا ټول په لوح محفوظ کې دي ابن عباس وی په لوح محفوظ کې دي یاد دا مگر دا ټول په علم د الله تعالی کې دي الا خبردار بشارت ان اولیاء الله یقینا دوستان د الله لا خوف علیهم نبا یری پدی باندې او نه بدی غم جنی دا ولا بشارت شو او تعریف الله رب العالمین په خپل باندې کوي ځکه الله رب العالمین ته پته و چې سوخ بعد بیا خلق د هغه سړی نو ولی جوړی چې هغه صرف برګه ټوپې چولی او دارنګي چې کوم دینو شنی کپڑی او شین به ور سره شل او امسام ور سره یو او دارنګي چې کوم دینو شنه به بوټانو ما چوله او شین به پټکی او شنی به غټي غټي مری ځان ته چولی خیال لري ها او دا وی ولی دی او چرته په غونډ جمی کی وبنویني بلکې په وړه کې نه ویني ولته یمم نبوت گنج خدا بو داوري نو دیو چې کم دینو او داس مونږ نه پیژني او د چرسو ډډوزي به تخیږي او ویدار سیدلې دی او دا ملنګ بابا دی او دا پیر صاحب دی او دا ولی دی د الله د دیو جنا الله رب العالمین تعریف وک چې ولی ستوي الذین آمنو تعریف د ولی یا کسان چې عقیده د الله په ذات باندې جوړه ده چې د الله په ذات عقیده جوړي نو هغه ولی د الله جوړېدل شي وکانو یتقون او دې ګره امنو کی عقیده ته اشاره شو
یتقون کی عمل ته اشاره شو چې عمل به هغه چې کم دینو د ګناهونو نه بزان ساتي وکانو یتقون د ګناه نه ټول ګناهونو نه بزان ساتي نو دا چرس کل ګناه دا کنه نو د دینه بمزان ساتي نو دا ولی هغه نشي کېدلای د دې وجنا چې شاعر وایو چې کار شیطانې کو ند نامشولی کار شیطانې کو ند نامشولی ګرولی اینست لعنت برولی د شیطان کارونه کوي او ادا زده دا ولی دی وای کدا ولی نو پد دې د الله لعنتی دا شاولی دی سیوا نه ولی چاته وای ولی خو هغه چاته وای چې هغه چې کم دینو کار رحمانه کو ند نامشولی کاری رحمانه کو نش نامشولی گرولی اینست رحمت برولی چې د الله رب العالمین د رضا کارونه کوي نو د تولی وای او په د الله رب العالمین سيو اغا رحمتونه د دیو جنا ذکر کوي علما چې ولی چاته وای حسن بصری رحمه الله وای محبت الناس له وذکره الناس بثناء له هغه سره دی چې خلک امر سره محبت کوي او خلک په خکارونو باندې یادای اسینا چې په بدو یادای دا سیبنی دا ولی نه بیا دا بشاولی هادارنګ ذکر کوي علما چې هم قوم یتحابون من غیر ارحام ولیان هغه خلک دی چې دا محبت کوي د یو بل سره بغیر د رشتې نه او د مال ور کوي او العارف بالله الله پیجنی الله پیجنی نو دا باجو کې الله نه پیجنی نو چې الله نه پیجنی نه بس ولی شي او بیا فرمای المواظب بالحسنات والمجتنب عن السيئات ولی هغه چاته وي چې هغه همیشه د پاره پنې کو باندې چې کم دینو سره عمل کوي همیشه نیک کارونه کوي ځکه ولی دوست وي او دوست هغه چاته وي چې هغه ستا په غم او خادای کې پکاريږي وس کو دوست سده چې ستا په خوشحالي کې خدا لاره راسي خو په غم کې دینه پکاريږي هغه ته خلک وي دا خود غرض ده وي دا مردا سه دوست دا خود غرض ده ویلري کوئی پوښوي اوس دا غري چې دغه ولی نشي جوړېدلې والمورز عن انهما کی په شهوات دارنګ د اعراض کې دل نه کېدلو نه په شهواتو کې خواهشاتو کې نه ده دې تسوي ولی وای نو د دیو جنا اولیاء دغه خلق دی چې هغه د ګناهونو نه ځان ساتي وینه نه کنه وی پلانې رسیدلې دي یلکه شرط رسیدلې دي پته نه لګي دا زم سره وای کنه چې چیرته رسیدلې دي او کله کله د سې چې بای یو خاص سړی بای او ودا چې دا د الله ولی دی هلکه ځان له دسې ملګری خوخې چې هغه مرداري او ګندې او پلیتی پوښ او سخای نو ځان له هغه ملګری نه خوږي چې هغه سخای او پلیتی نو الله له څنګه دسې اولیاء هغه خوخې دسې دوستان الله له ګرځي چې هغه سيو هغه ساخرن خيچني وکانو یتقون او دې پرهیزګاری کوي لهم البشرا او د ځان ولکل کله نمونه بغیر جداد دیوانه بابا یلکه لیوانیم بابا کې دلی شي بس مړه سبا وایم وکانو یتقون لهم البشرا د دې لپاره خوشحالي دا په ژوند د دنیا کې او په آخرت کې لا تبديل لکلمات الله نشتره بدلول الله د فیصلو لپاره ذالک هو الفوز العظیم او دا د لوی کامیابی تسلی د جناب رسول الله تعالی یظن کا قولهم خپدن کی تعالی را وینا د ان العزت لله جميعا یقینا عزت د الله د پاره د ټول هو السمیع العلیم الله د اوریدونکو او په یوم دلیل عقلی الا خبردار ان لله یقینا د الله د پاره غسود چې بر دی او کته دی وما يتبع الذين تابعين کیا کسان یدون چې دی را بل من دون الله سوا د الله نه شرکا د شریکانو دا کوئی په حقیقت کې سپ ګمان په روان دي شرکاوم تابعین کی یتبعون
دے تابیداری نه کوي الا ظنا مگر د ګمان وای نو مون دي الا یخرسونا مگر اٹکلیان دي یا ابن عباس یکذبون دروغجن دي دروغ وای هو الذي الله ذات جعل لكم الليل شجر زول دستا سر پارش پاداتم دلیل شو او شپت یار د مسلمان دا و سره وباسي د صد پار اداله تسکونو پی د دیر پار چې تاسو آرام کوي پدې کې شپه د آرام د پار را والنهار مبصرا او رزرو خان داد صد پار ال تبتغوا من فضله د دیر پار چې تاسو ولټوي د فضل د الله تعالی نه ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون یقینا پدې کې نه خدي دا قوم د پار چې اوري قالوا البدی اتخذ الله ولدا زجر دے په اتخاذ الولد باندې ویل بدینی ولید الله تعالی ګلاله او اولاد سبحانه جواب پاک دے الله تعالی د بچینی ولونا یو جواب هو الغنی الله بے پروا دے چاته ضرورت نشته دے دا دویم جواب شدریم له ما بالسماوات و ما فی الارض دا الله د پاره غدی چې برکت دی ان عندکم من سلطان بهذا سلورم دلیل ان په معنا د ماده نشتره استاسو لپاره سلورم جواب شو من سلطان ان څه دلیل بهذا په دې خبره باندې څه دلیل سرشتہ نو نشتره اتقولون علی الله فتلگی چې تاسو په الله باندې درو جوړوي چې دلیل نشته دی وای د الله ګلاله دی او د الله بچی دی اتقولون پنځم جواب آیت تاسو جوړوي په الله کا چې تاسو په نه پويږي قل پیغمبره ان الذين يفترون على الله الكذب یقینا کسان چې جوړوي په الله باندې دروغ لا یفلحون نو دی به کامیاب نشي زاد المسير ولا يفوزون کامیاب نشي یا لا يسعدون في العاقبه په انجام کې بدی چې کم دینو نیک بخت نشي او متاعون فی الدنيا من لهم متاعون د دې لپاره پایده د په دنیا کې او بیا موږ ته واپسی د دې دا بیا به وسکو په دې باندې عذاب سخت دی وجنه چې دی کو پر کاو د دې زنه درې مې صدا او په دې کې درې واقعات دي د انبیاء علیهم الصلاۃ والتسلیمات د پاره د تخویف دنیوي د امور مصلحات ته مد صورت اغه دادا هلکه مثال تور واقعات موسی علیہ السلام د پاره د تشجیع او بهادرۍ ده واقعات یونس علیہ السلام هغه دار چې عذاب بګوره په ایمان باندې د پکېږي بغیر د ایمان نستانه عذاب نشیت للی ود علیهم ولا په دې باندې واقعات نو علیہ السلام کله چې ول خپل قوم ته یا قوم زما قوم ان کان کبر علیکم مقامی کچره ګران لګي پتا سو باندې ودریدل زما د پاره د بیان چې دا ز بیان ته ودریګم او دا د باندې ګران لګي نو خدایم زړونه وچوا صحیح ده کنه خدایم زړونه وچوا زبدا بیان کوم غره ک پتا سو خلګ یو ک تر خلګي خو زبې کوم یا مقام په معنا د وسیدلو دی یعنی وسیدل زما پتا سو کې و تذکیر او نصیحت در کول زما پایاتونو د الله تعالی باندې دا د باندې ګران لګي نو پال الله توکلتو ما په الله توکل کړی دی ما سره الله دی په اجمع امرکم راجم کې خپل رای اتفاق وکړه او ما ته چلونه جوړ کړي لاس مزاد او تورم تیرا و شرکاکم خپل شریکان یا دادا ابن قتیبه وای چې پیل پټه زکه دا منصوب بنابر مفعولیت ته مطلب و شرکاکم ادعو شرکاکم رو بل خپل شریکان یا و په معنا د معاد را ذات په ان تولیتم کچریتا سو وګرځیدای په ما سالتکم من اجرین زنه غواړم تاسو نه مزدوری د پاره خو نیم راغله پیسې لاله نه راکوي یا من اجر مړه وټ خو نه غواړم دا بیان می د وټ د پاره نه دی چې بیان وکي نو اخر کې وي رجدا وټ بده پلاني لو ور کوي ښا نو وي دغه د پاره ز بیان نکوم حضرت نوح علیہ السلام وی چې دغه مدنه تمادا او که زستا سو خیال ونه ساتم نو بیا به مال وټ نه راکوي نه دا مزدوری زما مگر په الله دا عمر دما ته کوم شوې دی ان کو من المسلمین چې شم د مسلمانانو نه پک زبون دروځنه وګاڼه خلاصې ورک موږ د تاو ما واغه سوچ د سرو پلپل کې پکشته کې وجعلنا خلائف او ګرځول موږ دې آباد پسمکه باندې خلائف منا آباد پسمکه باندې پانزورو گورا کے پکانا عاقبت واغرقنا الذین کذبوا بآیاتنا ودکلمغا کسان چې دروځنه غړلیو آیاتونه زمنګا پانزورو گورا کے پکانا عاقبت المنذرین سرنګ شان جام د يرول شو ثم بعثنا بولک منغا من بعد رسول دینا رسولن غن پیغمبران الی قوم خپل قومونو ته فجاءوهم بالبينات نوراتلیو کلی دی ته پخکار معجزو باندې
فما كانوا نو دي ليؤمنوا چې ایمان راوړو بما پغا کذبوا به چې تکذیب کړو پاغه باندې من قبل مکه کذالک دانګې نتبع ولا قلوب المعتدين منګه مہر لګاو پسلونو د تجاوز کوونکو باندې. دویم واقعا د حضرت موسی علیہ السلام د پاره د بهادرۍ په تبلیغ باندې به ولګم پس د دینا موسی علیہ السلام او هارون علیہ السلام فرعون او داغه مشرانو ته به آیاتنا په خپل معجزو باندې نو تکبر وکړو وکانو قوم مجرمین او دی قوم مجرمان. فلما جاءهم الحق وكل چراغ ریتا من عندنا زمنګ طرفنا قالوا ان هذا لسحر مبين يقينا دا خامخا جادو د اخکارا. قال موسی والموسی علیہ السلام تقولون للحق آیا تاسو وای حق تعالی لما جاء هر کله چراغ تاسو ته لما جاءکم هر کله چراغ تاسو ته اسیر هذا آیا دا جادو دی حق ته تاسو جادو وای. ولا يبلغ الساحرون او کامیابی کی جادوگر. قالوا دی ول اجتنا ترا غله من تعالی تل پتنا چې تواړه منګه اما دغنا وجدنا علیه ابانا چې مونږ دې من پاغه باندې خپل مشران وتكون لكم الكبرياء وشت استاسو دوانو د پاره مشری پس مکه کې او په ملک او نه یو موږ استاسو د پاره به مؤمنین ایمان راوړو کې سیوا دوه کارونه وکړه. موږ مخکې ویلو سورۃ الاعراف کې چې یو خبره دا کړې ده فرعون لوی سیاسی دی ښا یو خبره دا کړې ده چې ته زمنګ نه موږ د زړې نه اړې د زوړ دین نمسکه اړې. او دویمه خبره دا کړی دا چې ته مشری غواړي دا مشری نه اخلي ملک را نه اخلي. او شیخ القرآن علیه الغفران هغه فرمایل چې په دوو کارونو باندې په خلقو کې تیزی پیدا کیږي. یو دا د شیخ خلکو ملک ته نه اخلي مشری کرسی ته نه اخلي. او دویمه خبره دا چې خلکو دین د لبدلای نو فرعون غټ سیاستدانو نو هغه دا دوه خبرې وکړلې. وقال فرعون والفرعون توري راتو کما تابع كل سائر علي پر جادوگر پیا. فلما جاء سرت وکل چرال جادوگر قال لهم موسى ول د موسی علیہ السلام پیش کړه هغه چې تاسو پیش کوي کله چې پیش کلوي غرزول. قال موسی والموسی علیہ السلام ما جئتم هغه چې تا یا ما موصوله ده نو معنا بدا شي ما جئتم هغه چې تاسو راتګلی پاغه باندې اسرون هغه جادو ده یا ما استفهامی ده په معنا د ایو شیء سره راضی کم یو شی چې تاسو راتګلی پاغه باندې هغه ده څه شی جادو ده. ان الله سيطلح یقینا الله چې رزق د چې باطل وکي دی لرا به اثر وکي دی لرا. ان الله یقینا الله چې لا یصلح عمل المفسدين ناکامیابی کار د فسادیانو. ويحق الله الحق بكلمات او ثابت الله تعالی حق په خپل فیصلو باندې او په خپل وعدو باندې چې الله د نصرت وعده د انبیاء او د مؤمنانو سره کړل. ولو کرہ المجرمون اگر کبدې غنی مجرمان فما امن لموسی الا ذریه من قومه ایمان راوړو د موسی علیہ السلام لپاره الا ذریه مگر ځوانانو من قومه د قوم د دنا روح المانی وی مراد نسدی الشباب ځوانان او په ځوان کې کار خکېږي ښا ځوانان مسله هغه چې کم دینو قبلی او بوډاګان الا ماشاء الله بعضی بخښوي خو اکثر هغه ومغه زړه دل نه پریږي او ځوانان چې دي نو هغه باندې اثر کوي مسله قبلې دلا او دارنګ موحدین دي جوړيږي. یارو غلمانی و مراد نسدي الشباب ځوانان دي یا مراد نه اولاد دي چې بچوي ایمان ناوړو خو پلاران ایمان را نړو. یا ابن عباس ابو د ذریت نه مراد څه دي قلیلون من قومه اشاره د لګوالی ته چې له خلکو په ایمان راوړو. من قومي د قوم ددنا او ملائمو داغي د مشرانو نه ایبتنهم چې سزا به ورکړي دیتا د دې د یری نه دی غریبانان سو چې فرعون به سزا ورکړي. و ان فرعون یقینا فرعون چې لعال فی الارض خامخا سرکشی کوونکی او پزمکه کې. و انه لمن المسرفین او یقینا دیو د مشرکانو نه. وقال موسی والموسی علیہ السلام یا قوم ازما قوم ان کنتم آمنتم بالله کچریتا ایمان راوړې په الله باندې نو په علیه توکلوا د زړه نه ایمان د زړه نه په الله باندې توکل وکئ. ان کنتم مسلمین کچریتا سو مسلمانان یې په ښکارا باندې تابعدار ځکه اسلام په ښکارای. فقالوا دی ول علی الله توکلنا په الله باندې موږ اعتماد کړل. ربنا ورب زمونږه لا تجعلنا
فتنة امتحان د پاره د قوم ظالمانو ونجنا برحمتک او خلاصې را کوم تا په خپل رحمت باندې من القوم الكافرین د قوم کافرانو نا امور مصلحه واوحینا الی موسی منګه وحی وکړه موسی علی السلام ته واخی او د ضرور تان تبوا آل قومکما چې جوړ کړي د خپل قوم د پاره به مصر په مصر کې بيوتن کورونا کوټي جوړ کړي کورونه جوړ کړي تفصیل کې ابن جوزی وای چې دای له دسه کورونه جوړ کړي چې پای کې منځونه کوي عبادتونه پکې کوي وجعلوا بيوتکم وګرځوي کورونه خپل قبله تن په طرف د قبله باندې قبله طرف ته کوي وی راغي وجدا د ابن عباس سے ویو چې دای ته ویلو چې تاسو جمعهتونه په کورونو کې جوړ یعنی کور کې ځان له د مونږه جوړ کا او دایو ته د دې لپاره ویل چې فرعون د مون نه من کړو په ښکارا باندې فرعون با په ښکارا باندې د مستنه پر خودل یو مطلب دارې یادار چې وګرځوي کورونه قبله تن طرف د قبله ته مطلب یو بل ته کورونه مخامخ کوي د دې لپاره ابن کثیر لیکلی دی چې ستاسو طاقت یو زی ستاسو اجتماعي لکه په یو کوڅه باندې ټول اکثر خپل خپلوان وسیږي کنه نو یو بل سره سي هغه چې کم دینو اتفاق یو بل سره اتحاد یو بل سره روغه جوړي یا درې مطلب دارې روح المانی لیکلی دی چې متوجهتن ال الکعبه کعبه ته مخامخ کوي او په دې کې د الله تعالی حکمت وبس پابندیو کوي د منځ او زیر ور کوي مؤمنانو ته وقال موسی او موسی علیہ السلام ربنا ورب زمنگا انک اتیت فرعون یقینا تا ورکړه فرعون و ملئو داغه مشرانو ته زینت ډول ډال و اموالا او مالنا فی الحیات الدنیا په ژوند دنیا کې ربنا ورب زمنگا لیضلوا عن سبیلک انجام داشي لام د پاره د عاقبت ته انجام داشي چې خلک گمراه کی استاد لارنا ربنا تمس ورب زمنگا هلاکت راولی ختم والے راولی علام والیم د دې په مالونو باندې الله دا مالونه تبا کا وشدد علی قلوبهم او سخوال راولاد دې پسلونو باندې مطلب لیونی کا الله یو مطلب داري یادار چې زړه سخت کا پلایو منو چې ایمان را نوړي حتا تر دې پوری اولاد ابل علیم چې ویني عذاب دردناک قال ویلو الله پاکت اجیبت یقینا قبول شوا دعوتکما دعا تاسو د دوانو پس تقیمانو مضبوط ودرېږي د دې وجه علماء ذکر کوي لکه ابن کثیر لیکلی دی وای موسی علیہ الصلوۃ والسلام دعا کولا و امن هارون او هارون علیہ السلام په امین وې موسی علیہ السلام دعا کولا او هارون علیہ السلام په امین وې او سلويخ کال بعد دعا قبول شوی دا صحیح ده کنه اوس 40 سال بعد دعا قبول شوی دا حضرت موسی علیہ السلام او منګه چې لاسونه د سوچت کو نو منګ وایو چې بس اوس په کرا پری وزینو کار به برابر شي پوښتنه دا الله د پیغمبر دعا دا الله پیغمبر حضرت موسی علیہ السلام دعا کوي بل طرف ته د الله پیغمبر د حضرت هارون علیہ السلام هغه په امین وای او دعا کې بیا هم 40 سال لګي او منګه د شیخ الحدیث نور الله عمر قدو خبره چې منګه لګه غوندم دعا وکړه کې عبادت کو بیا د وه انتظار کو چې وه بلاله کله راځي کنه نه غواړي بغواړي بخا د سینه چې بس ودی غوښتنه خبره ختمه نه غواړي الله پس بنخلن خلی مکتب عشق کا انداز نرالا دیکھا مکتب عشق کا انداز نرالا دیکھا اس کو چھٹے نہ ملا جس نے سبق یاد کیا یہ دیکھا نا دا ہو کہ سبق دے یاد کا بے چھوٹی موٹی پکے نشتا خواہ اللہ ویل قد اجیب دعوتکما یقینا قبل شوی دا دعا استاسو د دواړو پس تقیما مضبوط ودرے گئی ولا تتبعان نو تابعداری مکوئی سبیل الذین دلارے دا اغا کسانو لا یعلمون چی دی نپوئیگی وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر پور استلمنگ بنی اسرائیل پا دریاب باندی پاد باون پیراون ورپسیش پدی پور پیراون ابن قتیبوی لحقهمو پیوش پدی پور پیراون وجنودو دا غلق کری بغیان دا وجد ظلم و سرکشینا وعدون و دا وجد تجاوز و زیادینا حتی تردی پوری اذا ادرکه الغرقو کلچ راگیر که دلر ڈوبوالی
دریاب ډوب ځکه مخکې موږ ویلو اعراف کې بقره کې تیر شي چې دوی په دریاب باندې ورل موسی علیہ السلام او داغه قوم دریاب مخې تراغه شاته فرعون قال اصحاب موسی انا لمدرکون سوره شعراء کې راځي د موسی علیہ السلام ملګرو ویل مونږ خو گیر شو اوس پس کومه کې ته دریاب دی شاته سده فرعون موسی علیہ السلام کلا انما يربي دا سند ما سره مې رب دې سيهدين ما ته ولار خي الله ویلو دریاب لامسا رواچو چې کله راواچو نو دولس لارې پکې جوړ شولې دولس قبیلې وې دی واوړېدل فرعونیان دریاب ته ورګټ شو التن الله رب العالمین حکم کو چې ورځه پی چې ورځه پی دریاب کرا چې کله دې پډو بيدو کې شون دا لوی چغه والا لوی کلمې والا حتا تر دې پوری ذات رکول غرق او کله چې راګیر کدل را ډوبوالی قال دویل آمنت انه لا اله الا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين وګدا چغي والا وګدا کلمه والا خو خلاص نشه قال والفرعون آمنتو ما ایمان وړل انه شاندار لا اله چې نشته د اخلاص اونکه د دې دریابنا الا الذي مگر اغذات دی امانت به چې ایمان راوړل پاغه باندې بني اسرائیل او زیما من المسلمین د تابعدارونه جبريل علیہ السلام را لے ویل الان وسیمان راوڑی وسیمانی مخی خودی نمانل الان آیا وسیمان راوڑی وقد اسویت قبل و یقینا تانا فرمانی کولا مخی اویت من المفسدین دا پساد کا انکو ناپل یومن نجی کا نن با پورتو غرزو تالا را بے بدن کا یعنی بدنستا نن با برو غرزو بدنستا لیتکونا دا صد پارا لتكونا د دې لپاره چې شیل مندا چار لپاره خلق کاجستان رستو دی آیات النخا مدارک ذکر کیا جسے نه چې کنه نجات ته ملا شوې ده بقره کې مونږ ویلو نجوا اوچت اسم کی ته وی نلقی کا بنجوه من الارض ورزو تعالی اوچت اسم کی ته او به اوپر مې پرما الماء الى الساحل كانه ثور دریاب غاړي تراويشت او د سخ کارېده تا لوی غوي دی خوش لوی څه دی غوي دی امام قرطبي وی نو نحيکا ډډه ته دی ورزو نو نجیکا په معنا د نو نحيکا هدارنګ امام بخاري وی چې تذهب بکا یا نصحب بک علی راس الماء ونلقيك على نجوه من الارض وسر ذو بدی روان او بیا بدی کدا بر بدی ورزوخه زاد المسیر هم دا خبره ذکر کوي چې بربند ورته ورزو د دې لپاره چې بن اسرائیل دانه منل چې دا بلا بملا مړ کیږي پوښ وکړه اي دا بلا خو دمړ کېدو نه نو د دې وجه نه ویلا چیرې موږ دې سره برابر نو نجی کا بے بدنی کا هنن و زمنگانو نجی کا پورتا غرزو بے بدنی کا بدن ستالی تکون لمن خلفک آیا د دیر پارا چشیدہ چار پارا چستان رستو دی آیت النخا رستانو خلقو دا پارا عبرت دوری زکا دوی بیارا روانو کنا دوی دا ذکار کو چه جوڑے وی مر ندے خان نورالو دی پوزا کې ولا چخ چې مخ چې ورتل چې شیخ وسده شیخ مړ دی خان نو دا مطلب ته کو نه لمن خلفک آیا د دې لپاره چې شي دا چار لپاره چې رستورستان آیت یو نه خان و ان کثیرا من الناس
یقینا زیاد د خلقنا آیاتنا زمون د آیاتنا لغافلون خامخانا خبر دی ولقد بوانا بنی اسرائیل مبوا صدق یقینا من غزه ور کړو بنی اسرائیل ته مبوا صدق زای رښتینی ورزقناهم من الطيبات ورکړو موږ دې ته د پاکونو په مختلفونو د اختلاف نو کړي حتا تر دې پورې جاءهم العلم چراغ دې ته علم ان ربک یقضي بینهم یقینا نفس چې دې فیصله وو کې بمند دي کې یوم القیامت پر د قیامت باندې پیما پغسګي کانو پی اختلافونه چې دې پای کې اختلاف کوي پاین کوم ته پیشا کین کچریه ته پیغمبر په شک کې مما دا غنا انزلنا الیک چې موږ را لګل تا تاسو سره الذین پیغمبر ته الله وی یا خطاب پیغمبر ته دې کته پتنګي کی کنه نو خپاکي غم ځکه مخکنو تم داسې مسائل پیښ شوي دي چې غي بیان کړل دي نو تکالیف پتا رسیدلی یادا دا پاین کوم ته پیشا کین کچریه ته پشکی په خطاب پیغمبر ته خو مراد نه امت ته مما دا غنا انزلنا الیک چې را لګل موږ تا تاسو الذین تپوسو کدا کسانو نه يقرؤون الكتاب چې لوستوي کتاب من قبل کما ستانه مخکنو چې کتاب لوستو نغی سکول الله والله لقد جاءك الحق یقینا راغله دې تا حق دربستانه فلا تكونن من الممترين نو مکی غاد شک کوونکو نه پراتلو د عذاب کې پدای باندې چې پدای باندې عذاب را لګي ان الذين حقت عليهم كلمه ربك یقینا کسان چې ثابت شوی د پدی باندې فیصله درفستا فیصله د عذاب درفستا لا یؤمنون دی ایمان نه وروړي ولو جاءتم کچر راشریتا کل آیت هر یو نه حتا تر دې پوری هر اولاد العلیم چې ویني عذاب دردناک درې مواقعا حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام فلولا كانت ولن قريه یو کله امنه چې ایمان راوړي پنه با ایمان او پیدا ورکړي هغه ته ایمان دا غلا قوم یونس مگر قوم د یونس علی السلام هغه ایمان راوړو الا بمانا د لکن چې دغه بچوي دي لما امنو کله چې ایمان راوړو کشفنا عنهم لری وساتم د دین عذاب الخزي عذاب د شرمندګۍ په آیات د دنیا په ژوند د دنیا کې ومتعهم پیدا ورکلم دې ته الہی تر څو وخت پوری سوال پیدا کیږي چې عذاب راشي نو څنګه بیا واپس شو هغه یو جوابداري چې ګورا چې د صحیفو د یونس علی السلام او د قران نه دا نه معلومیږي چې کنه عذاب پر راغله دی واپس شوی دی ښا یاد ده چې بعض علما د سوي چې ګورا الله رب العالمین صرف نخې د عذاب ولیدلې او د توبه په دغه سره وستله ده اخلاص سره یاد ده چې یونس علیه السلام کله وته ځکه یونس علیه السلام دې ته نصیحت کو الله رب العالمین هغه ته حکم وکړ چې کله عذاب راځي نو زبتا او باسما او ته به وځي نو هغه لاړې نو چې لاړې نو دې ته پته ولګي چې عذاب راځي نو د دې وجه نه دی چې کم دینو سوکه ایمان راوړو توبه اخلاص سره وستله ان تر دې چې وچا د چا پردی ګټم په آبادی کې لګولې ونه هغه آبادی ورانه کړه هغه ګټه ورکړه خخته ورکړه پردی حقونه ادا کړه نو الله رب العالمین کشفنا لری وساته منګه د سینې چې لری مقاضا پر راغله او الله تعالی لري کنه نه کشفنا لری وساته منګه د دین عذاب د شرمندګۍ په ژوند د دنیا کې پیدا ورلم دي تر څو وخت پوری ولو شارب وکا کچره خوښ شو دربستا له امنان خامخا به ایمان راوړو من هغه چا پیلر دی چې بزمکه کې دی کلهم جميعا ټول په یو ځل باندې ان کې الله په زور خلق مسلمان اول خدا ټول به مسلمان کړي وي کنه اپا انت تکره الناس آیات زور کې په خلق باندې حتا تر دې پوری یکون مؤمنین چې شي مؤمنان نو په زور باندې خوې کلی نه کیږي خلق وای وما كان لنفس نو ندی مناسب دی یو نه پس تپارا انتو مینا چې ایمان راوړي الا باذن الله مگر د الله په توفیق باندې به ایمان راوړي ويجعل الرسال الذين لا يعقلون او ګرځي الله تعالی پلیتی د شرک پاکستان باندې چې عقل پکې نشته یاري مراد عذاب دی پر راوي خلیا پیغمبر انظروا ګورې ما دا په سماوات والارض اغه ست چې بر دی او کته دی او ما تغن الایات او پیدا نور کې دلایل او يرون کې ان قوم نه قوم تلا یمنون چې ایمان نه وروړي
یو قوم چې بې ایمانه دی ایمان راوړي نه کنه او په ضد باندې ولاړ دی نه هغه ته ډېر پیغمبران راشي ډېر نښې او دلایل او معجزات ورته راشي نو بیا یې نه مني فهل ينتظرون د انتظار نه کوي الا مثل ایام الذین مگر په شان د عذابونو دا کسانو خلو من قبلهم چې تیر شوي د مخکې د دینا قولو پیغمبره فانتظروا انتظار کوئ انی معکم من المنتظرین یقینا زستا سره د انتظار کوونکو نه یم ثم ننجي رسلنا بے اخلاص ورک منگا خپل پیغمبرانو تا والذین آمنو او هغه کسانو ته چې مؤمنانو کذالک هم د قرنګي په دنیا او آخرت کې زاد المسیر وای الحقا علینا لازم دی په من باندې اخلاص ول د مؤمنانو قل یا ایها الناس خلاصه د سورۃ و پیغمبر یا ایها الناس د دنیا خلکو ان کنتم بشکین کچریه تاسو په شک من دین زما د دیننا نه په شرک په عبادت ابن جریر وی لا ينبغي لكم ان تشكوا فيه بل اعبدوا الله مناسب ده نه ده چې شک پکې وکي بلکې د الله سره وکي عبادت وکي فلا عبد الذين ز عبادت نکوم دا کسانو تعبدون من دون الله چې تاسو بندگی کوي سوا د الله تعالی نه ولکن عبد الله الذي لیکن ز عبادت کوم د الله هغه ذات یتوفاکم چې تاسو وفات کوي اوس خلقکم ونه چې پیدا کړی لکه څنګه چې وفات کول الله کوي پیدایش هم څوک کوي الله خو دې کی اشاره د یری تو ترهیب ته چې الله تاسو ګوره وفات کوي مړکیم ما تو کوم شوه دې انا کونا من المؤمنین چې شمس د مؤمنانو نا وان قیم وجهک لدین حنیفا او دا چې برابر دي کا خپل مخ د پاره د دینو حنیفا چې یو مخ ده زاد المسیر و اخلص عملک عمل لسکا خالص او مکه گا د مشرکانو نه په شرک په دعا ولا تدعو من دون الله مرابلا سوا د الله تعالی نه ما اغا لا ينفعو کا چې پایده نه درکې تا ولا ضر کو zarar د تن درکې پاین پالتا کچری دا کار دی وکا پاینک اذا من الظالمین یقینا تبشی په دغه وخت د زیاتی کوونکو نه د ځان سره زکه د بللو حقدار سوک دے وہی خالق وہی مالک وہی مشکل کشا سب کا وہی ایک غوث اعظم ہے یہی للکار دیتا جا جو جلتے ہیں تو جلنے دو جو ہے توحید کے دشمن جو جلتے ہیں تو جلنے دو جو ہے توحید کے دشمن ندا وحدت مشکل کشاهم آغا دے دا مشکلاتو لرکون کے آغا دے او آغا یو غوث اعظم دے چه آغا تا دلویو کارون پر یادو نکیگی او بے وی چه سوک سوزی خیر دے سوزی دی خود قرآن کریم آواز خلقو تا اور سوا چکم دا توحید آواز دے دا اللہ دا وحدانیت او دا اللہ دا یوالی سدے آواز دے اللہ اللہ جو جلتے ہیں تو جلنے دو جو ہے توحید کی دشمن ندا وحدت کی قرآن سے گلیوں گوچوں میں دیتا چاہ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ نَفِذ شرک پہ تصرف کور سیتا اللہ تعالی بِضُرٍ معمولی ضرر یا غټ ضرر یونس کی تیر شوی نو پلا کاشف له نشته لري کون کې داغي الله مگر یو الله دی او یورید بخیر کی ارادو کی تا د خیر نو پلا را دل فضله نشتره واپس کون کې د فضل د الله تعالی د الله فضل نشي واپس کوله سو کو یصيب به من یشاء رسید لرا چاله چواړي لكل من النفع والضرر الله ما خازن وي فائدہ او ضرر الله رسید چاله چواړي من عبادی د خپل بندگانو نا او الغفور الرحیم الله دې بخون کې مهربان قل یا ایو الناس ترغیب القرآن او پیغمبر یا ایو الناس د دنیا خلق قد جاءکم الحق یقینا ناغله رتاس کا حق من ربکم در ابستا سنا فمانه هدادا نو سوک چې پس عملار شو په انما یهتدی لنفسه یقینا پیدا د هدایت د ځان دا ومن ضل او سوچ گمراه شو په انما يدل علی یقینا گمراهی د پد باندې دا وما انا علیکم بوکیل او زنیم پتا سو باندې زموار اختتام بالتوحید او تسلی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم تا اتبع تابع ما یوها الیک چوي کول جتا توسبر صبر کوا فيه تسلیه للنبي صلی الله علیه وسلم تغویر المانی
وې دې کې تسلی د نبی له سلام چې صبر کوه حتی تر دې پورې يحكم الله چې فیصله وکړي الله تعالی او هو خیر الحاکمین الله دې غره د فیصله کوونکو نام امتیازات د صورت یو صورت ممتازو په ذکر د خاص عقیده د مشرکانو خاص عقیده په کې ذکر شولا یو چغی ول هؤلاء شفاعنا عند الله دویم دا صورت ممتازو په عقلی دلایل باندې مع التفریعات سره د تفریعاتنا دریم صورت ممتازو په توبې د قوم د یونس علی السلام چې داغي توبه قبول شو او د بل چانه الکه دا خصوصیت داغیو کنه او دارنګي سلورم په بیان د نبی صلی الله علیه وسلم لرد الشرک صورت ممتاز په بیان د محمد رسول الله د پاره د رد شرک سورۃ هود علیہ السلام ربط دا یو لسم دے پست یونس نا او 250 دے پست یونس نا نازل شوه دے سم چې ترتیبا دي نو داسې نزولن یو دا کامل ربط دی ها ربط او تعلق مخکې سره داده چې مخکې صورت کې عقلی دلایل اوس دلته نقلی دلایل د انبیاءونو ذکر کړي لکه څنګه چې انعام او اعراف دویم ربط داره یونس کې عقلی دلایل دلته والثمره د دلایل دا چې الله تعبدو الا الله ال تکیو چې توفیق راکا پشان د توبې د یونس علیه السلام دلته کې وای ولا تحملنا یا ولا تحمل علينا مثل ما حمل هو سلام باندې راغلی دا سي تکالیف الله مرا ولکم تکالیف چې په حضرت هود علیه السلام راغلی او په حضرت یوسف علیه السلام باندې راغلی او بیا ان شاء الله کې دې سبا یوسف شي د یوسف داغي ربطم ور سره وشو داود صورت یو مسله دا نه په د شرک په عبادت چې حقدار د عبادت یو الله د شپږ ځای ذکر کړي آیت نمبر 2 کې وی الله تعبدو الا ایا بیا په آیت نمبر 14 کې وای بیا په آیت نمبر 26 کې وای بیا په 50 کې وای بیا په 61 کې وای بیا په 123 کې وای دویمه مسله نبی د علم غیب چې غیب دان یو الله دې لزای ذکر کوي لزای یو لکه په پنځم کې دا آیت نمبر 5 کې وی یعلمو ما یسرون و ما یعلنون انه علیم بذات الصدور بیا په آیت نمبر 6 کې دا ویعلم مستقرها و مستودعها بیا په 31 کې دا بیا په 49 کې بیا په 57 کې بیا په 70 کې بیا په 77 کې بیا په 78 کې بیا په 123 کې درېم دعوا ترغیب د تبلیغ طرف ته او څلورم دعوا تسلی د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته اول ایسا پای کې درې باب دي اول باب تر 24 نمبر آیات پورې دي پدې کې لاول ترغیب د قران ته دو داوی دی او زجر دی په انکار د آخرت باندې الف لام را الله پویږي په معنا د دې حروف باندې معنی میکړوي کتاب اندازم شان کتاب دی او حکمت آیاته چې د حکمت نه ډک شوی دی آیاتونه د دې ثم فصلت به واضح بیان شوی دی ملت حکیمنا خبیر
د طرفه د اغزاد نه چې حکمت والا دی او خبردار دی د صد پر راغله دی دا کتاب الله تعبدو الا الله چې بندگی مکوئ مگر صرف او صرف د یو الله وی دا درب عین دی پکې نه کېږي ترمیم خلک وی کنه وی دا خو زمونږ د عین مسله ده وی دا درب عین دی پکې نه کېږي ترمیم ان الشرک لظلم عظیم دا د رب عین دی خام زندگی آمد برای بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی مجھ سے بجز خدا کے کسی کے حضور میں اپنا جبین و نیاز جھکایا نہ جائے گا دا اللہ نہ سوا دبل چا پا دربار کے ویدہ تندین ٹیٹی گی خواہ اللہ تعبدو الا اللہ مگر دا چی عبادت مکوئی مگر دیو اللہ تعالی اننی لکم منہ نذیر و بشیر یقیناً زستاسر پارا دا اللہ را طرف نایر ان کے اما و زیر در کے ان کے اما و انستغفروا ربکم و دا چی بخن غواری در اپنا ثم توبو الیہ بے توبو باسی اللہ تعالی تا یومتیکم متان حسنا پائدہ بدر کی تاصلہ پائدہ خیستہ الاجل مسمع ترنیٹی مقرر پوری وَيُؤْتِي كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ اور بکی ہر یو خاوند نیکی تا فضلہو نیکی داغ اجر د نیکی بولور کی ذا عمل جزاء عملی عمل والا تبا اللہ بدلہ دا عمل ورکی دیو جن ابن مسعود صاحب ذکر کئی وی یونی کی داغه بدلا الله یو په لس باندې ور کوي په غامورسو کې په رمضان کې یو په 70 ده پرس په 70 ګناه یو په یو ده او نیکی یو په لس ده او د لس کم شو یو یې سیوا شو نو یغه سړی تبا دی ابن مسعود سے وی هلاک من غلبا احاده اعشاره هلاک دی هغه څوک چې غالب شو یو داغه په لس باندې وی احاده سیئاته یو یې سدي اخو بدی دا او لسی نیکی دا وی زکا یو پلس تے منجا بلا سنتی پلہو عشرو امثالی نو پٹھئی پخپلو سنو کی کپر بخل او دارنگی عداوت دا پیغمبر دشمنی دا پیغمبر مظہری وی لیستقو من ہو دیر پار چی پچی دا لانا لا خبردار ہی نا استقشونا کلا چی دیزان پٹھئی پا جامو کی عالم مایو سرون اللہ پوئیگی پاگا چی دی پٹیا وگا چی دی خارا کئی نو والیمون بیداتی صدور یقیناً اللہ تعالیٰ پویا دے دا پرازونو دا ظلونو باندے نو دا اللہ نا شپٹو نشترے وما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها نشترے زندہ سر پس مکہ کے مگر پا اللہ تعالیٰ باندے رزق دا غیرے ار زندہ سر لرزق سوک ورکی اللہ ورکی او دا اللہ احسان دے دا با ما یدب علی الارض توئی خوا چی پس مکہ باندت شے گرزی اشاعر ویلو کنا ویل زعمتنی شیخان ولستو بشیخین انما الشیخ من یدب دبیبان ترا بانی گمان کئی چی تو بڑائی ویسے بڑا نہیں مخوا وی بڑا پورا ہر سوک چی کم دینو زان تا بڑا نوئی خوا ہر سڑے زان تا سوئی زوان ہوئی کہ بابا توائی چی بڑائی کنا نو جنگ دا سرکی گولی دا زمان استاذ محترم دے اگو یورس گاڑی ترا ختمہ کلینڈر رہتے ہوئے چی بابا را خیچا وی دا بابا لپس را بانڈیر بد ہو لگی دا چی کور تلاڑا ما پشیشہ کی میں وہ قتل وی ماوی چی بابا نی نو سی گیرا سپینا سر سپین پوشوی کنا نو چی بابا نی نو سی ہے نو پا بابا بانیم دا خبر بد لگی خواہ پا بابا بانی بابا لپس بد لگی او دارنگی سر بے غاٹی گوتی لور غلی کتی ہوتوی چی سی بابائی بڑائی نو لکا کنزل لی چھوڑتا ہوکلا زمان یو موازینو نائے بازار دلاڑا ما و یو سڑی نمی سبزی را غستلا نو امارتی چی لکا سواب ایگالا مرگ دے او دسی کار دے چی سی سیز راکا کنا نو امارتی چی صدیوی و امارتی چی ولی مرگ نمانی سا و امارتی چی نزو غلا زوانی ما وی ما چې نه زبا زمرم بس سمې نه دی ویلي زمرم اوري
ما دې استاد یو چا کمې لیدلې دی به مې نه دی لیدلی جوړ سړی الله تختا ترا باندې ګمان کوي چې ته بوډا یې او زه بوډا خوې نه ما ځکه بوډا هغه چاته وایي چې آدمیږي په پل باندې رواني یې د رزق وعده الله کړه هر چاله الله رزق ورکوي او شاعر وایي وکيف وللذب في البيداء والحوت في البحر وی وکيف اخاف الفقر والله رازقي څرنګه با زو یریګما د غریبینا رزق څوک راکړي الله راکړي ورازق هذا الخلق في العسر واليسر الله دې مخلوق لا بسخت او آسانی کې رزق ورکړي بیا وي تکفل بالارزاق للخلق كلهم الله ذمہواری کړه د رزقونو ټول مخلوق لرا سم سره له ورګي او مېله په دریاب کې ورګي چاله په دشتو کې ورګي چاله یو ځای چاله بل ځای نو الله رب العالمین چې کوم لیکل کړي دي سیوا هغه چې کوم دی نو دی نو رزق په الله باندې دی و ما من دابت فی الارض نشتره یو زنده سر پزمکه کې الا علی الله رزقها مگر په الله باندې رزق دا د دې دی هغه تپزلن دی یعنی دا د الله احسان دی په دې باندې و یعلم مستقرها پویږي الله تعالی په زائدو سیدو داغي و مستودع په زائد امانت داغي مخکمي معنی کړی وی کلون فی کتاب مبین دا ټول په علم د الله کې وهو الذي خلق السماوات والارض پیدا الله ذات چې پیدا کړی بر او کدا په ستته ایامین او مقدار د شپږ ورځو کې وکان عرش علی الماء او و تخت الله تعالی علی الماء په خلا باندې یعنی مطلب اسه خلاوا سونه موجود نو ابن جرير وی قبل ان يخلق السماوات والارض د اسمان او د زمکه نه مخ کې دا په خلا باندې وو یا دالا چې دا په شکل د وبوخ کاری د لکه اوسم چې تر سمنځ پورستان نظر کار کوي نو سيزونه به تخکاری او چې نظر د کار پری دی نو سره ته وبو هغه ښکاری بیا لیابلوکم د دې لپاره چې امتحان کې پتا سو باندې د دیو جن شاعر وی عبد الله ابن رواحه وی شاهد تو بیان وعد الله حقن شاهد تو بیان وعد الله حقن وان النار مسوى الكافرين گواہی کوم د دې خبرې چې وعده د الله صدا حق ده او ور چې د زائد او سیدو د کافرانو ده وان العرش فوق الماء طافن وفوق العرش رب العالمين عرش د پاسه د بو ګرځیدا او د عرش تبرا الله رب العالمین وتعمله ملائکه شداد وتعمله ملائکه شداد ملائکه الاله مسومین ملائکه سخت بار کړو چې هغه د الله ملائکه دی نشانداري لیابلوکم دیر پارا چې امتحان کې بتا سو باندې ایوکم احسن عملا چې کوم یو تاسو نه خامل کوي کہف 7 کی راضی کاف نا آیت نمبر 7 کی او ملک آیت نمبر 2 کی مرادی چې الله خسته عمل غواړي ها ګوره اکثر ونوي چې الله و ډیر عمل وکا بلکې وې سو وکا خلک وې لخره خدای لخره او ډیر خورا او ګان ډیر خورا نو د الله ډیر ته ضرورت نشته دی لک وا خصام کا وخا د ورځې 2 رکعات نه پل کا وا خصام کا وا اوس کته سل رکعاتونه کې خټه کټوکه دی پیراغشت ده او کمپیوټرایز مونږ دی کنه نو به دې ته ضرورت نشته ری پوزیل ابن عیاش ته ویل شو چې احسن العمل ستوي هغه چې په اخلاص باندې او اسوبي اخلاصي او اسوبي نو چا وته چې اخلاص او اسوب ستوي وی اخلاص ده اي يكون لله چې عمل صرف او صرف د چا د پاره د الله د پاره د ریا او د خودنی د پاره نه او اسواب دیتا وی اي يكون على طريق النبي صلى الله عليه وسلم چې دا په طریقه د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې وی نو دیتا اسواب وی عمر رضی الله تعالی عنہ داغه نقل لی
چاغوي نبی صلی الله علیه وسلم د آیاتو لستلو چې ایکم احسن عملا، نو نبی علیہ السلام ال ایکم احسن عقلا و اورع عن محارم الله و اسرع فی طاعت الله. قرطبی ذکر کړی دی چې ګوره احسن عمل والا څوک دی؟ کم یو استاد نه خيستا عقل والا دی چې د محارم او رضان ساتي او د الله په تابعداري کې جلدی کوي. د دیو جنا حافظ ابن کثیر هغه ذکر کړو چې ګوره د عمل د قبلېدلو لپاره دوه شرطونه، یو داو چې د الله د رضا لپاره، او دویم دا دی چې د شریعت مطابق عمل نو الله ته بسې قابل قبولی. ولئن قلت کجری وتا انکم مبعوثون، چې یقینا تاسو برا پورته کولای شي من بعد الموت پس تمرنا، ليقولن الذين كفروا خوایا کسان چې کافران دي نه را مگر جادو د ښکارا، ولئن اخرناهم العذاب، کجری رسلو کوم د دین عذاب الى امه معدوده، هغه مودي مقرره تا، ليقولن خامخوای دي ما یابسو څه سار کړه دې دا عذاب. الله وی زخو هغه نیټه مې لیکل چې په دې نیټه باندې عذاب ورکوما، نو کله کله هغه نیټه ته کومه انتظاری او دی وی چې وسره ولا عذاب کنه. الا خبردار یوم یاتیم باور چرا بشری تعالی سمسروپانان هم چې نه وای اوریدونکو ادا دینا، وها قبیم نازل بش بدای باندې ماکان بی استازیو ناج دی ور پورې مسخره کولی. ولئن اذقنا الانسان زجر په شرک، کچره وځکو مونږه انسان ته مینا د خپل طرف نه رحمتن مهرباني، ثم نزانا منه به واخلو ددنا انه لا یوس کفور، یقینا د خامخا نا امید او ناشکر یو نعمت په کو به ته واخلو نو دې به ناشکریا نه کوي. ولئن اذقنا نعما، کچره وځکو په د باندې نعمتونه بعد ذرا پس د تکلیفونو لاول تکالیفي او به ول الله سور کی خوشالي ور کی، نو دی وای موږ تکلیفونه لاړل خیر سا اوس مزید او زمونږ دی ښا. لا یقول الله خامخا وای دی ذهب سیئات وانی لاړ تکلیفونه زمانہ انه لفرحون، یقینا د خامخا مستی کوونکې فخور فخر کوونکې، الا الذين صبروا وعملوا الصالحات، مگر هغه کسان چې صبر کوي په تکالیف باندې، وعملوا الصالحات او نیک عمل کوي په خوشالو کې، دا کسان د دې لپاره بخشش او اجر دی لوی. فلعلک تارکون ترغیب ال التبلیغ او تسلی، فلعلک شاید چې تو تارکون پر خودن کې بعد ما یو الیک باجغا چې وای کولای شي تا تا بعض ما یوهانه مراسره سورہ یونس کې 15 کې 13 شو د توحید مسله ده. سورۃ الرعد 36 کې براشي چې د توحید مسله ده. نو لعل یا استفهام انکاری دی، مطلب ته تاسو کار نشي کولای، ته مسله نه پرېږدي، یو مطلب دی. یا دا چې د لعل د پاره د بعد دی، مطلب فلعلک بعید دستانه لری دستانه دا خبره چې ته پرې دی بازغه چې وای کول شتا تا، یعنی تر توحید مسله نه پرېږدي داستانه بعید ده. یا خلق د باندې ګمان کوي چې ته به پرې دی دا خبره زکه ډیره ګرانه ده او ته نه پرې دی. وزایقم بی صدرکا او تنگیږي په دې سره سینستا ای یقول دا چوای دی اعتراضونه کوي چې لولا انزل علیک کنزن ولی ننازل لشی په دې باندې کنزن خزانه یا دی راشي د سره ملائکه فرقان 7 په وسولګي په یکون معه نذیرا چې د سره يرول کوي. یا زایق نه مراد مظهری ذکر کړی دی چې په دې پرې خودلو د بیان د توحید سره ستاسي نه سده هغه تنګيږي لکه څنګه چې ستا په بیان سره سینه سکیږي کولاوي چې سړی صفا صفا بیان کوي نو سینه کولوشي. انما انت نذیر، یقینا ته يرون کې متصرف واقدار نه، والله ولا كل شيء وکیل، الله دې پرشبان ذمہوار. زجر په انکار د قران. ام یقولون افتراه یونس 39 کې 13 شو، بلکې وای دې د ځانه جوړ کړل دې اولو پیغمبر اپاتو بعشر سورین راوړی له سورتنا په مثال د دې مفتریات د ځانه جوړ کړل شوی لس قبیله وی ار یو ته یو سورتو نو لس به جوړ شي. ودو من استطاعتم روبل یا جستا طاقت سوا د الله تعالی نه ان کنتم صادقین کچرتا سرشتنی په لم یستجیب لكم کچری قبولیت ونکا تاسو لپاره نه پالم په شی انما انزل بعلم الله چې یقینا دا نازل شوی دی د الله په علم باندې، او الله اله الا هو او نشته حقدار د بندګۍ مگر یو الله دی. فهل انتم مسلمون اتاسو تابعداري او کنا من کان یرید الحیات الدنیا
څوک چې اراده لري د ژوند د دنیا وزینت او د ډول ډال لاغي نو فعلای پورا پور کو دیتا اعمالهم بدلا د عملونو د دې په دې کې وهم بیا لا يقصون او د دې سره په دې کې کمه اونکلې شي اولئک دا کسان اولئک الذین دا کسان لیس لهم فی الاخرۃ نبی د دې لپاره په آخرت کې لنار مغرور وهب تما سنو او دوړه دغه چې د کړي بیا په دې کې وبادل ما کانوا یعملون برباد دي چې دې کوي اپمن کانا تسلی نبی صلی الله علیه وسلم تا اپمن کانا آیا غسوک چې وی الا بینتین وخکار دلیل باندې مې ربي طرف د طرفنا ويتلو او تابعداري کوي د شاهدونو یو گواه منه د الله تر طرفنا چې قران ورپسې دی یاد را چې شاهد نه مراد هغه چې کوم دی نو قران کریم دی یعنی د قران ور سره دی ومن قبل یوم قدنا کتاب د موسی علی السلام امامن چې هغه مقتدا او رحمت خدا کسان ایمان لري په دې چا چې کو پر کو بده سلام ان العذاب دډلونا پنار موعده ور چې د زائد وادي د دې ده بلا تک به مریات منه مکیګه په شک د دینا یقینا د حق دې دربستانه لیکن زیات د خلقونه ایمان نه راوړي تخویب څوک دې لوی ظالم دا چانا چې جوړي په الله باندې درو خدا کسان وړاندې کولې و چې په خپل رب او یقول الاشهاد او به وی گواهان هؤلاء الذين دا کسان دي کذبوا علی ربهم چې دروغ ویلو پر رب خبردار لعنت د الله تعالی دی په دروژنو باندې په ظالمانو باندې او د ظالمانو درې صفاتونه اشهاد نه مراد څوک دي گواهان بسو کیو یو دادا چې په دې باندې با گواهی څوک کوي ملائکی او پیغمبران لکه سوره نساء 41 کې دا خبره تیر شوی و چې وجئنا بک علی هؤلاء شهیدا پیغمبر ته ویلو تا به منګه په دې کسانو باندې گواه دویم ملائکه وسکي گواہی کوي لکه سوره قاف آیت نمبر 21 راواړه د قافونو سورت ته آیت نمبر 21 وجات كل نفس ما سائق وشهيد را بشریو نفس او داغه سره با سائقون شړو نو دویم گواہی هغه وسو کوي هغه با ملائکه کوي دریم گواہی وسو کوي هغه با اندامونه کوي د انسان د اندامونه نه دي دا هم گواہی کوي ها لکه وګوره دا غیر پارا یو سورہ نور آیت نمبر 24 اتلسم سپارہ سورہ نور آیت نمبر 24 یوم تشهد علیہم پاورز بانی چې گواہی وو کې په دې باندې السنتوم جوید دایو زکه دې جب باندې خبرې کړې وي وای دې مولا سونو دایو لا سونو لیکلی وو وارجل مخ په دای بما کان یعملون دا چې دې کولو روان دامونه وګواہی کوي سورہ یاسین راواړه آیت نمبر 65 سورہ یاسین کې وایو چې اندامونه بسره هغه به گواہی کوي آیت نمبر 65 الیوم نختم علی افواههم نن وځبا منګه مور ولګاو ټاپه ولګاو د دې په کوګو باندې په کوګي به خبرې نه کوي وتکلمون ایدیهم وتشهد ارجلهم خبرې به کوي موږ سره لاسونه دایو گواہی با که اخپی دادای بیما کانو اکسیبون دیو جنا چی دی کولا اللہ و اخپی اولا سنو بے گواہی کی خواہ دارنگی سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 20 آل تکی وہی
دبا گواہی سکي آغا خپل لاسونه اندامونه به کوي. ويوم حتى إذا ما جاءوها حتى تردي پوری ځا ما جاءوها کلا چراشی شهید علیهم سموهم گواہی بو کی پدای باندې غوګونه ددای سترګې ددای پوستکی ددای دا به گواہی کوي بما كانوا يعملون دیو جنا چې دی کولا وقالوا لجلودهم وای بدی خپل پوستکو تا لما شهیدتم علینا تاسو ولې گواہی کړه زمون خلاف نو غیب وای الله کو یا نکلو هغه ذات چې ګویا نه کړي دې ار یو شی او الله تاسو اول ځلی پیدا کړی نو مطلب دا دی چې دا با گواہی وسکي اندامونه سلورم گوا هغه چې کم دی نو صدا هغه زما کړه دا زما کوم د انسان خلاف څه دی هغه گواہی کوي لکه سورې زلزال په لګیدل دی یوم یذین تحدث اخبارها دا ورځ باندې با بیان خپل اخبارو دا زما کوم گواہی کوي چې د انسان په ما باندې دا کارونه څه دي هغه کړی دي ويقول الاشهاد او به وي گواهان هؤلاء الذين دا کسان دي کذبوا على ربهم دروغ ویلو په خپل باندې الا خبردار لعنت الله لعنت دی د الله په ظالمانو د ظالمانو صفاتونه ذکر کوي درې صفات الذين دا کسان دي سودون عن سبیل الله چې خلق بندي دلاري د الله نه دویم صفت ويبغون وجا لټي دا غیر پار کوواله وهم بالاخره هم کافرون دریم صفت او دی د اخرت د انکار کوي اولئک دا کسان لم یکونوا معجزین ندی دو اخلاص دن کی وزمکا کی وما کان لهم من دون الله او نبوی د دیر پارا سوا د الله نه من اولیاء سوک مددگار یذاب لهم العذاب دو چند وکلشی د دیر پارا عذاب ما کان یستطيعون السماع نو دی چې طاقت لرلو دا اوریدلو 43 یونس کی وستیر شو وما کان یبصرون او نو دی لیدون کی اولئک الذین لا کسان اسیروان مساو پتاوان کې ور زولی دی خپل ځانونه وزل عنهم ورک بشید دینا سورہ ہود دی آیت نمبر 20 اولئک الذین لا کسان اسیروان مساو پتاوان کې ور زولی خپل ځانونه وضل عنهم ورک بشید دینا ما کان یفترون اغا چې دې د ځانه جوړول لا جرم خامخانهم په آخرت دی په آخرت کې اول اکثرون تاوانیان نه بشارت مال مثال ان الذين قنلا کسان چې مان راوړنه کمل کې واقبتو الی ربهم او عجزی کې خپل رفتا اخبتو په غنو مانو راځي یو معنا دارا خافوا ربهم یریږي دربنا خافوا ربهم اخبتو الی ربهم من خافوا ربهم یریږي دربنا یا اخبتو الی ربهم انابو الی ربهم راګرزي رابطه اطمئنوا الی ربهم رابطه مطمئن دے اطمینان دے خشعو عاجزی کئی رابطه اخلصو اخلاص کئی زاد المسیر دا پینزه معنی ذکر کردی اولئک دا کسان اصحاب الجنت جنتیان دی دیبا پدی کیا میشا یو مسل الفریقینی مثال پشاند دوڑلو دے کلام والا سمی پشاند ڈند او کند والبصیری والسمی او لیدون کی اوریدون کی یہ طرف تا لیدون کی اوریدون کی دی او بل طرف ته سره کونډه وړوندې کنه نو د دې دوه فرق شته کنه شته د قصیده مسلمان او د کافر فرق شته حال استویان مثلا آیا برابر دي دا دوه په مثال کې افلا تذکرون دومره نصیحت نه اخلي د الله بندګانو لقد ارسلنا نوحا دویم باب دی او پدې کې واقعا د حضرت نوح علیہ السلام متعلق دا د اول دعوی سره چې مسله ده د العبادت لله وحده د یو الله عبادت هغه وکي ولقد ارسلنا یقینا لګل موږ نوح علیہ السلام پر قوم ته یقینا زستا لپاره يرون کې افکارا الله تعبدو الا الله مسله دا کړوا چې عبادت مکه مگر صرف او صرف د یو الله انی اخاف علیکم یقینا زیریګم پتا سبحان دی عذاب یوم علیم دا عذاب دورځي دردناکنا نو پقال الملأ الذين ویل مشرانو کسانو کفرو چې کو پر کړهو من قومي د قوم د دنا مان راکا اعتراضونه وکړو یو اعتراض دا وکړه مان راکا او دا تقریبا د عام کافرانو سره اعتراض دی چې ته خو زمون په شانته سړی زمون او د تو فرق صدا صحیح راکنه
زمونږ او ستا فرق څه دی؟ ته خو زمونږ غوندې سړی. دا د تمامو کافرانو اعتراض و، د اوسنو کافرانو دغه اعتراض دی. وای پیغمبر بشر نه دی بلکې څه دی؟ نور ده. ورسېږي ما نراکا موږ نه وینو تعالی را الا بشر مثلنا مگر انسان زمونږ غوندې. یو اعتراض دا وکړ. دویم چې دا ستا کم تابعدار دي نو دا کمزوري دي، کمزوري مسلمانان دي. وما نراکا موږ نه وینو تعالی را اتباکا چې تابعداري کړې دستا الا الذين مگر کسان هم ارادرونا چې هغه دي کمزوري زمونږ نه. بادي الرای سرسری رای والا دي. وې د دې اړو سپد دغه نشته سمرتبه نشته. شورا 1:1:1 کې متویل او ها. وما نرا لكم بل اعتراض دا وکړو چې موږ نو وینو تاسو لپاره په موږ باندې څه بهتري، تاسو خو زموږ نه څه بهتر نه، بل نظنکم کاذبین، بلکې موږ ګمان کوو په تاسو باندې د دروژنو. قال دی ولی اقوم زما قوما ارایتم خبر راک ان كنت على بینتین کچره زما په کار دلیل باندې می ربي دربنا. یقین دې معجزه دا دلیل له قرطبی وای. واتانی او راکړی ما ته رحمتان مهربانی او نبوت پیغمبري منه د خپل طرفنا من عنده د خپل طرفنا الله پیغمبري او نبوت راکړل. او میا علیکم پټشوی د پتا سو باندې استدانخ کاریسو انلزمکم وا آیا ز مجبوروم تاسو لرا زدبانې زور کوم په زور خو کلی نکی په زور خود باندې ایمان نه راوړم. وانتم لها کارهون او تاسو دې لرا بدګنون کې او کچرتا سمجدوري را کوي پیسې را کوي وټ نو ځان سره کې دوی. ویا قوم زما قوم لا اسرکم علی مالا زنه واړم تاسو نه په دې بیان باندې مال نه دا مزدوري زما مگر په الله دا او نه مزو شړون کې دا کسانو چې مؤمنان دي. کتا سوای چې دا غریبانان لری کا نو ګوره دې خبرې دا تیار نه ما. انه ملاقات ربهم یقینا دی با ملاویږي د خپل رب سره. ولکن یراکم لیکن زوینم تاسو قوم تجهلون یو قوم جاهلان. و یا قوم زما قوم ما ينصرني من الله سوک ببچ کی مال را من الله د الله د عذاب نه. ان تورتهم کچریز پوشړم دوی لرا مال الله بیا سزا را کی کنه. اپلا تذکرون اتاسو نصیحت نه قبل وایو. جوابات ثلاثه د اسئلو ثلاثون درې سوالونه کړو داغه جوابات. حاجرت غریب او تاسو سره غریبانان دي. وی ولا اقول لكم زنایم تاسو سره اندي خزائن الله چې ما سره خزانه د الله تعالی دي زما په اختیار کې خزانه نشته. دویم ولا عالم الغیب نه پويګم په غیب باندې او د دوی مداوا نه پې د علم غیب. ولا اقول زنایم اني ملک چې زسما ملائکه ما چې نه ما سره ملائکه راغلي زه استاد غوند انسان ما. ولا اقول للذین او زنما کسانو ته تاسو دریايونکم چې بد وته ګوري تاسو سترګي یا سپکی غني تاسو سترګي چې تاسو ورته پسپک نظر باندې ګوري چې کوم غریبانان دي چې ګنه دی له الله خیر ورنکي. الله ته پته لا یودیهم الله چې ور باندې کې دی ته الله تعالی خیر. الله عالم بما فی نفوسهم الله ډېر خپويږي باغ چې دې په نفسونو کې دي. انی اذا من الظالمین یقینا زبا په دا وخت کې خامخا د زیاتی کون کو نشما زب زیاتی حکم کې داخله کو شړم. قالو دی ول یا نوح انو علیہ السلام قد جادلتنا یقینا تا من سره جګړه وکړي نو په اکثر ته جدالنا نو زیات دکړي جګړه زمنګ سره جګړ ماری هغه پیغمبر او جګړه او دې ته دې جګړه ویل نو پاتنا بما تایدنا راتلو کا منتا باغازاب چې ته منګا یاره کچری دې درشتونو نا. قال نو علیہ السلام ان آیاتکم به الله یقینا راتلو کې تاسو ته پدی باندې الله کله غواړي او نه تاسو خلاصې دن کې به بخلاص نشي ګوري ها. ولا ينفعكم او پایده بدن کی تاسو ته نو سی خیر خوای زما ان ارتو کچرت زیرا دو کم ان سوالکم چې خیر خوای ولټوم تاسو لپاره. ان کان الله یریدو کچره الله اراده کوي ایوغ یکم چې تاسو به لاري کی. هو ربکم الله تاسو رب دی ویلی ترجعون او الله تبارک ورګرځي. ام یقولون ادخال الهی جمله معترضه جمله دولیه چې څو ورته وینو ځکه مخکې د نوح علیہ السلام واقعه درستم د نوح علیہ السلام د منځ کی خبره بدل نو دې ته وی جمله معترضه.
ام یقولون بلکې وایي دي افتراهو د ځانه جوړ کړی قل پیغمبره ان افتریته کچره ما د ځانه جوړ کړی په علی اجرامین په ما باندې ګناه ده به زه ګناهګار یم کنه وانا بریء او زه جدا یم دغه نه چې تاسو ګناهونه کوئ سوره مؤمن 28 په وسولګي نو الته کې ته مؤمن رجل مؤمن وای و ان کنتم صادقا یصيبکم بعض الذی یعیدکم ګورې کرشتي کنه نو به ورته عذاب رسی و اوهی الی نوح و یوکلش ونو علیہ السلام ته انه لا یومنا چې یقینا ایمان راوړي ستاره قومنا الا من قد امنا مگر هغه څوک چې ایمان راوړي دي فلا تبتئس نو مخه پکېږه به مکان یفعلون هغه چې دی کوي آیت نمبر 23 سورہ نوح راواړه چې دې سویلو لا تذرون آلیاتکم ولا تذرون ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا 23 نمبر آیات وې د خپل خدایانو عبادت م پرې دی یو کم دیشتمه سپارا سورہ نوح علیہ السلام ویل بدلا تذرون آلیاتکم م پرې دا خپل خدایان او م پرې دا ود بابا نسو بعد النبوت نجارا مدارک ویو وګرځې دې پس ته نبوت نس نجار ترکان اوس ترکان شو سیوا نو صغیرو منه ټوکې به کولې په د پوري قال اول پر پس ټوکې وکړو پیغمبران غچا پر ټوکې نه کوي کنه نو موږ به بدلا د ټوکو والو تاسو نه کما تسخرونا لکه څنګه چې تاسو مسخره او ټوکې کوي بس او بدالمونا زردا چې تاسو په شي ما یادي عذابون هغه څوک چې راشي هغه عذاب یخزی چو شرمائی دلرا پا دنیا کی ویحلو علی عذاب مقیم او نازل شی پدوانی عذاب ہمیشہ حتی تردی پوری دا جامرنا کلا چراغ عذاب زمنگا وفارت تنورو او جوشوا تنورو دا تنور نا مراد یا ابن عباس سے ابوی وجه الارض دزمک مخت مراد دے دا ډوډو تنور تی وای نه دی مراد ها یو مطلب دی دویم مراد دینا غضب الله دا الله غضب دا الله غضب جوشو دریم قول هغه د جمهور علماو دی حافظ ابن کثیر وای روح المانی وای او وای د جمهور علماو یا بعض الفاظ دسی چې هغه په عربی کې دغه یو په پښتو کې او بس کنه په ټولو کې دغه یینو پښتو نو دی توي تنور الخبز د جمهور علماء دغه معنا جوشوا تنور قلنا ویل منگا ایمل پیا کینا و پدې کې من کل زوجین دار قسم نه جوړا اسنینی دوا ډیر ځکه نه نیم سو کال غو ته مسله بیان کړی دا او ابن عباس وی اتیا کسان او کعب وی دو اتیا کسان اتیا کسان وسره مسلمانان شوی دي سره د دینا چې نه نیم سو کال ورته سګړي دي زړې ورته شین کړل ها ما ته چوي بس کومه خپل غاړه دی آزاد کړه الته کې مم چې دوره تفسیر پڑھاو کنه نو ما ورته وې مې تاولې دوره کې زمانه نه دی ورېدلی چې حضرت نوح علیہ السلام نه نیم سو کاله مې دا مسأله د ټیم نه ده دا د مهد نه تر لحد پورې ده مهد سے لے کر لحد تک د مهد نه شروع کړي وچا عیسی علیہ السلام قال انی عبد الله آتانی الکتاب او لحد ته خبر ورسول چا رجل مومن صاحب یاسین الت تفصیل لا روان وقال اركبوا ولو علیہ السلام سوارش پدې کې بسم الله ونم د الله باندې مجریها روان دل دې کېشته دي و مجریها و مرسا ودری دلی ودری کې هم د الله په حکم رواني کې هم د الله په حکم ان ربي لغفور الرحیم یقینا نفسما خامخا بخون کې مهربان دی وهي تجری او دا روانه پدې په موجن پاغه چپوږي کل جبال پشان د غرونو د سه روانه وا ونادى نوح ابنه आवाज نوح علیہ السلام پر زویدا وکانه په مازلین او دیو په کناره باندې یا دا مطلب په غاړه د وبو روانو یا په کناره باندې د دین د بابا نه هیرګه
د بابا دین ته نو راغلی نو په ډډه باندې و یا بنیا و بچیا ارکمانا سورشه زمون سره مکیګا د کافرانو سره او نو علی السلام ته تر اوسه پورې پتا نو چې بچی څه دی کافر. قال اول ساوی لا جبلین زردا چې زبا پنایونی سم غرتا یا سیمونی من الماء بجبکی مالر دو بونا خاک و باد آب آتش بند اند بامنو تو مرد باحق زند اند دسی وی خاوری سیلی اوبو اورو دا بندگان دی زماوشتا پنیز بانی مردگان دی خدا اللہ پنیز زندگان دی موتا تا خدا مڑی کاری کنا خدا سری جمدی دی دا اللہ پنیز بانی پوش بی نو چه اللہ و تسوئی نو آغا با کئی نو خبر پوش بی وقیل اولشو یار دو بلائی مائی کی اے ازمکی تیرے کا اوبو ازمکی تی ویل کنا دا اوبو واپس تیرے کا رائے کا گا جذب کا ویا سماو او اسمان عقلی بند کا وغید والما وچشویو با وقضی الامر پیسل شکار وستوت الجودی ادری دا کشتی پجودی غربان دی اویلا شو علاقت دی دپار دا قوم ظالمانو ونادا نوح ربہو آواز بکو نوح علیہ السلام پر لفتا وقال یا رب ورب می انبی زمازوی زماد کورا نینو و ان وعدک الحق استا وعدک حق او تی غره فیصله کون کو تا خویل چوا اهلک استا اهل ببچکو ولدا زما اهل نو صح قال الله ولو ينو عليه السلام انه ليس من عليك دا استاد اهلنا نو ولي استاد ابدار نو پسری نوح بابدان بانشس خاندان نبوتش گوم شو ده وی د نوح علیہ السلام زوی د بدانو سره کېناسته د پیغمبر د خاندان نووتو بابدان بنشست د بدانو سره کېناسته بابدان بنشست خاندان نبوتش گوم شو ده د نبوت خاندان کې ورک شو گوم شو گورا نوح علیہ السلام خاندان نووت کنعان ولی د نوح علیہ السلام تابدار نو د دیو جن شاعر وی اللہ اللہ درد د قائد محترم په طرز ویم وی دا چې کم دین وسده شاعر آل النبی هم اتباع ملته آل النبی هم اتباع ملته من السودان والاعاجم والعرب لو كان آل قرابته وليصلي المصلي على الطاغي ابي لهب آل النبی هم اتباع ملته آل دا محمد رسول اللہ اگا دے چی تابدار دا دین دا محمد رسول اللہ دے صحیح نا او بیاوی کا آغا سوڈان نراغلے دے کا جم دے کا عرب دے ذکا لو کان آلو قرابتی نو پل یسولی المسلی علی التاغی ابی لہبی کچرتا آل دا نبی علیہ السلام رشتہ دارو پکار دادا چې په ابو لهب باندې درود وایي الان کې ابو لهب ته وته خیره کې نو انه ليس من عليك یقینا د استاد اهل نه ده انه عملون یقینا د خاوند عملو غیر صالح چې نیک نو خاوند عملو غیر صالح ولا تسالني تپوس مکو زمانہ مادغ علیہ السلام بیلمون جنشتر استار پارا پاگی باندے علم انی آئیزو کا یقینا زدات نسیت کم انتکونا چشیتا چنشتا من الجاہلین دنا پوینا قالا اوین علیہ السلام ربی و ربمی انی اعوذ بکا یقینا ز پناہ پتا انا سلکا چزستان اغوارم ما لیس لی بیلمون اغا چنشتر زمانہ پارا پاگی باندے علم و اللہ تغفر لی کچرتما تبخنا ونکی او رحم ونکی بما باندی اکم من الخاسرین نزبا شمن تاوانیانونا قیلا اویلشو
یا نوح علیہ السلام اهبط بسلام منا کوشا په سلامتیا سره زمونږه او برکاتنا لیک او برکتونه دی پتا باندې والا اممین او پاغه ډلو باندې ممن دا چانا ماکه چې تاسو سره د اسلام ملګری دي و اممون او نور ډلې سنمتهم زردا چې پیدا ور کو دیتا به ورسې کې دیتا زمونږ طرف نه عذاب دردناک تلک من انباء الغیب صداقت رسول الله کته د نوح علیہ السلام واقعیت بیانې د سړی راته جوړي علم الغیب کاری ویننه تلک من انباء الغیب دا خبرونه د غیب اخبار د غیب انوی الایکا چې مونږ یو وای کو تا ما كنت تعلم انو ته چې ته په پویدلی ته خور دینه مخ کیته ته پتم نو ولا قوم کون قوم ستا من قبل هذا مخکد دینا نو پس بر نو صبر کوا څنګه کما صبر نو لکه څنګه چې نو علی السلام صبر کړو نه نیم سو کال ولا زړه چولو نو طالب هم زړه چي خپکیګه ما ان العاقبه للمتقین یقینا قران جام د پاره د متقینانو د دویم واقعیا دو اولی داوی سره چې مسله دا د العبادت لله وحده و الى عادنا قوم هودا لګلو موږ عادیانو ته یو تند دین هود علیہ السلام قال دو ولی قوم عبد الله اے قوم زما بندگی وکي د الله مالکم من اله غیره نشتر استاد پر بل مددگار سوا د الله نه ان تم نه تاسو الا مفترون مگر دروغ جوړون کیه و یا قوم زما قوم لا اسالکم علی اجر زنه غواړم تاسو نه په دې باندې سمجدوري نه د مزدوري د ما مگر په هغه ذات د پتورنی چیزې پیدا کړې یما افلا تاکلون ایتا سو عقل نه لري و یا قوم ما استغفروا ربکم بکنه غواړی دربنا ثم توبوا الیه بیراو ګرځي الله تا بتواغت والایمان یرسل السماء راو بلګي باران پتا سو باندې مدرارن پچا پوچا کو و یزدکم قوتنا او زیاد بکی قوت تاسو الى قوتکم د قوت سره مطلب مال بمشي هغه با زیات شي او قوت مالی بمشي او قوت اولادی ځکه علماء لیکل دي چې درې کال د دې خلکو بچي بند الله بند کړیو ها ولا تتولوا مجرمین او مگر زي مجرمان قالوا دی ول يهود علیہ السلام ما جئتنا تنه راغله مونږه تراتلن دي کړه مونږه به بینتینا وکارمو جزبان دی و ما نانو بتاریکی آلیاتنا او نیو منگا پر خودن کې د خپل خدایانو ان قولکا استاد وینا د وجنا او نیو منگ ستاره پارا ایمان راوړون کې ان قولو منگ نوایو الا تراک واد آلیاتنا مگر سیدلی ریتا تا بعد خدایان زمنگا بسو ان بازار سره په تکلیف سره وې زمون خدایانو لیونه کړي قرطبی لیکل دي وې جعلک مجنونا وافسد عقلك جعلك مجنونا غرزولې د تعالی لیونه او ستا عقل خراب کړه دې امام رازی وای قرطبی وای وافسد عقلك یادا بسوئن مدارک وی بجنون فلیوان توب سرا حتی تتکلم بالخرافات تر دې چې خرافات بیانې پیغمبر ته ویل وی ته خرافات بیانې ښا د خرافات حدیث کې راځي د بخاری روایت ته نبی رسول الله تاسو پیژنې خرافات څه ته دا یو سړیو پیریانو نیول کنه هغه د ځان سره بوتل نو ډیر وخت د پیریانو سره نو چې دا غي نه رااله نو به د ناشنا خبرې کولې نو خلکو به لوګره خرافات بیانې خرافات ویو قال او اني اشهد الله یقینا زګواکم الله لرا او گوا وسیا انی بریو مما تشرکون چې یقینا ز جدا یم دغه نه چې تاسو شریک وای سوا د الله نه پکې دونه جميعا تدبیر جوړ کې ما ته ټول به انتظار مکوي انی توکلت علی الله یقینا ما توکل کړه په الله چې رب زما دې او رب تاسو دې ما من دابتین نشتره یو زنده سره الا هو اخذ بناسیتها مگر الله نیون کې دې داغه د تندی مانا مطیع له یسرب واکه پیشا و یمنو کې پیشا کرتے بھی الله لتابدار دي چې کوم طرف ته اړي او کوم طرف ته منع کوي الله اکبر ان ربي قنا نظم على صراط مستقيم پنه غلار باندې خود نه کوي يدل على صراط وتلك عاد او دغه عادیان الا د هلاکت ول الله تبارک وې دغه عادیانو جهادو بیاات ربهم چې انکار وکړ د آیاتونو دربنا واسو رسوله او نافرمانی وکړه د پیغمبرانو وتبعوا امر كل جبارین
او تابعداري وکړه د کار د ار یو ظالم عنید زدی سرکشه زدی مع الحق ومع اهل الحق چې زد کوي د چا سره د حق سره زد کوي او د حق پرستو سره زد کوي نو دې تسوي عنید وعود به په هغه دنیا لانا ورپسې شه په دې دنیا کې لعنت او پرز د قیامت باندې ابا لعنتیانی الا خبردار ان عادن کفروا ربهم یقینا عادیان کو پر کړه پر باندې الا خبردار بودل عادین هلاکت د پاره د عادیان قوم یهود چې قوم د هود علیه السلام و الى ثمود اخاهم صالحا درې مواقعه مساله د العبادت لله وحده دقه مساله ده و الى ثمود لګلو من سمودیان ته یو تند دینا صالح علیہ السلام قال دی ول یا قوم عبد الله اے قوم زما بندگی وکید الله مالکم من الہین نشتر استاذر پار بل مددگار غیرو سوا د الله نه وان شاکم الله پیدا کړی تاسو من الارض دزمکنا واستعمرکم فيها او آباد کړی تاسو په دې کې واستغفروه بخنه غواړی د الله نه ثم توبوا الیه به توبه باسه الله ته ان ربی قریب مجیب یقینا نظمان نزدې ده مجیب قبل ان کې ده قالوا دی یا صالح اے صالح علیہ السلام قد كنت بنا مرجوا یقینا توی پمن کې مرجوا چې امید دنه کولې شو مرجوا امید دنه کولې شو مظهری وای چې كنا نرجو ان تكون فينا سيدا وموافقا في الدين كنا نرجو ان تكون فينا من دا امید کو چې تبعی پمن کې سیدن سردار و موافقا فی الدین او موافق په دین کې من خو چې ته ډیر خسړې یاره من وې چې تا باندې بزمون من به وټونو ته وترو خیال دې کنه ځکه پیغمبران ډیر خلکو کنه امین صادق د مخ کنه پوښ وکنه نو چې کله بیا مسله بیان کړو د قوم بیا دشمنان شو نو من کو ته خټي من ته به من ایتم خبر راکین کوم تو چره زیم لا بینتین وکړه دلیل باندې مې ربي درب لمه واتانی من اور اکړی ما ته خپل طرف نه رحمتن نبوت رحمت په معنا د نبوت او پیغمبري پما ینصرونی سو با زما امدادو کې من الله د عذاب د الله نه ان اسویتو کچره زینا فرمانی وکم کزه د الله نه فرمانی وکم نو سو به د الله د عذاب نه خلاص کی پما تزيدوننی تاسو نزیات او مال لا غیر تقصیر بغیر د تاوان نه او یا قوم زما قوم ازینا قت الله داو خد الله را اضافت د پاره د شرافت دی تاسو لپاره نه خدا پدرو اپری دوی چې خوراکي پسمکه د الله کی ولا تمسوا بسوین امر سوې دې د تکلیف ومني سي تاسو عذاب نږدې پاکرو هم دې سکړه شالا کړه فقال اول صالح علیہ السلام تمتو پی دارکم پایدواله په خپل کورونو کې ثلاثه ایامین درې ورځې ذالک وعد دا وعده د غیر مکذوب چې دروغجن نه درې ورځې بعد بدل عذاب را دي پلمما جامرنا کلا چراغ عذاب زمنګا نجینا صالحانو خلاص اور کوم صالح علیہ السلام تا والذین آمنوا ماهو آکسانو تا چې مان راوړل د سرا برحمت منا برحمت سرا زمنګ طرفنا ومن خزي يوم اذن او د شرمندګۍ د دغه رزینا ان ربک یقن نفس تا والقوی العزیز طاقت والا د زور ور دی واخذ الذين ظلموا الصيحه ونی ولا کسان چې ظالمانو چغي پاس به په دی عارف جاسمین او ګرځیدل پکورونو کې مړو پکوندو پراته کالم یغنو پیها لکه چې دی نو پیدا شوی پدې کې نو اوسېدلی پدې کې پانو ان ختم شو لکه چې دی پکې نو اوسېدلی